قرآن پاک ته قبرستان نم راوړي غارونو نه مو خبر شوی مو تاسو د غارونو نه هم قرآن پاک راویستی دی دغه شانتې ضعیف قرآن پاک او بیا هم د هغه خدمت کړی تاسو څه خدمت کوئ د دې کتونکو نه یو ګیله لرم ګیله دا ده د ډم د اجرا د دغه شانتې نور هغه قسمه کسان کنه چې کم بالکل د کتو قابل نه دي اسلام هغه حرام ناروا ګرځولي هغه کارونه چې کم دی دومره پروموټ کوي دومره په مخ کې شیر کوي اوس د الله د کلام ویډیو ده ګورئ نه صحیح ده شیرینګ به ورکړي خو ګورئ نه چې د سړي په دې ویډیو کې څه خبره وکړه که نه نو په کار د دا د الله د کلام ویډیو د په مینه محبت وکتی شي تر اخره پورې چې دې کې څه دي د رور څومره محنت کړی اوس دا وګورئ جی دا څونه ضعیف قرآن پاک دی په بده حالات باندې دی جی او دا اوس دا کلام پاک د ده ملګری دی جی دې ته وګورئ جی دا د ده ملګری دی دا څونه مزېدار ښکاري او دغه خو دغه به انشاءالله دغې له به موږ دغه شان زړه مینه ورکوو د پښتنو پیسې به پرې لګوم زه به پرې خپلو ورونو پیسې لګوم همدا کلام پاک په دغه شان مزېدار جوړ شي او واپس په یو طالب لاسته یو خور لاسته یو د رور لاسته لاړ شي او پکې سبق وایي او زما د ټولو ورونو ته به انشاءالله د دې دا ثوابونه نن سبا که معاشره کې وګورو که نه په ډمانو خو ښه د پیسو شیندلو والا وي پوه شئ په یو شپه کې پې لس لکه روپۍ شیندي آیا تاسو ته چا داسې غټ هیلپ تاسو سره چا کړی دی دا چې یو بوډا پلار یو بوډا نیکه او هغه پکې تلاوت کوي او زما د هغه رور په پیسو باندې دا مرمچي څونه د ثواب خبره څونه د زړه د خوشحالۍ خبره دې ټکو ته وګوره ته وایې چې خدایه پاکه دې زړه پسې مې هر ټایم نیولې او دا پروت په بوجو دا رور مې لګیا دی د قرآن مجید خدمت کوي د سره یو څو خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام رور جانه ډېره مهرباني چې تاسو قرآن محل وزټ ته ماشاءالله قرآن محل ته رالی او کتونکو ته د ضعیف قرآن پاک دا خدمت وړاندې کړي چې نن سبا زموږ قرآن پاک ضعیف شي چې په کوم حالات باندې پروت دي مهرباني مننه تاسو دا قرآن مجیدونه دي دا کفن کې چې پراته قرآن مجیدونه جي نو دا ضعیف دي دا ضعیف دي جی دا هغه ضعیف کلام پاک دی چې چا کې 3 سپارې نشته چا کې 2 سپارې نشته او مرمت کېږي نه یا په منځ کې پکې سپاره نشته نو هغه کلام پاک موږ راواغستلو هغې له ښکلې کپړه ورکړی شوه او چې کم کلام پاک مرمت کېدل سترګو په وړاندې باندې د پرمارې کې پراته دي نو دا موږ واپس مرمت کړل او من رسوله به ورکو جي ښه دومره غټ خدمت په معاشره کې خو قرآن پاک چې کوم دی ضعیف شي بس لاړ شي هدیره کې چرته کېدي جومات کې کېدي دا سوچ دې څنګه راغی سوچ فکر داسې راغلی جي چې څنګه تاسو دا میک راغستی او مونږ ته هم نیولې داسې مونږ د چا محنت کتلی دی الحمدلله او هغه کلام پاک خدمت زموږ له پرېوتې داسې عیسی جان به موږ یو ویډیو کړی و د واجوا صاحب او هکه محبت زموږ له پرېوتې دا یې لګې وه خدمتونه 4 کال وشو چې شړو او روان یو مخ په وړاندې باندې جي ښه قرآن پاک ته قبرستان نم راوړي غارونو نه مو خبر شوی مو تاسو د غارونو نه هم قرآن پاک راویستی دی دغه شانتې ضعیف قرآن پاک او بیا هم د هغه خدمت کړی تاسو څه خدمت کوئ د دې مونږ خدمت دا کو چې ما هوته ته مخکې مو چې مونږ اول له مختلفو علاقو نه راغونډ کړو لکه دیرو د چتراره پورې الحمدلله رسېدلي وو په ریکارډ به لکه څوک پوه چې یاره دوی په میک باندې اصحاب باقاعده په ریکارډ به ورته ښایي چې الحمدلله دغه شان چې څنګه میک تاسو مونږ ته نیولې یاست زموږ دا محنت چې وکتو او په چترال کې مونږ د څوک داسې پیدا شول چې هغوی به اول کلام پاک دلته راوړل په ټرکونو باندې او اوس هغوی هغه محنت نه زموږ نور متاثره شو نو اوس په چترال کې دفن کوي او که تاسو وګورئ نو الحمدلله میک باندې ځکه بیا راځم چې مونږ سره ملګري تیاریږي او د محنت چلو لکه چې تاسو ګورئ سلیم بھائی موږ سره په توتکان باندې دی هغه قرآن محل چلی و چې فرمان به وګورئ په واړی کې کلام پاک راغونډی مونږ هلته دغه کوه و چې په دغه کې وګورئ په پېښور خزانو کې وګورئ هلته اسلام بھائی دی هغه هلته کلام پاک راغونډی دا ټول خلک کلام پاک راغونډی باقاعده مونږ ته رنګونه کوي او مونږ ورپسې ځو او دغه کلام پاک راوړو او نورو ته هم دا درخواست کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دغه کلام پاک د یو ځای له راغونډ کړئ مونږ ته رنګ وکړئ او بې ځایه مه غورځوئ اوس کو د ملاګورو خلک دي الله پاک ته جون ورکړي ډېر عزتناک خلک دي او شپه ورځ هغوی په ځان باندې یو کړی دی مونږ چې څنګه ما د دې ځای ذمهواري اخیستې ده کلام پاک راغونډ کړم صفایې کړم مزدور پرې ولګوم د هغوی خرچې هر یو څیز پښتانه ماله راکړي او زه یې په دلته پرې کلام پاکو باندې لګوم څه په مرمت باندې او د پېښور خلکو د ملاګورو خلکو ما نه دغه ذمهواري واخیسته چې شپږ به تاسو کلام پاک راغونډوئ د دې د کارۍ نه تاسو د اوړو نور تاسو خلاص خو تاسو صرف راغونډول کوئ نو په راغونډولو کې مونږ ته تکلیف وي خو په وړلو کې راته دغه په وسیلو کې تکلیف نه وي ولې
چې هغوی له الله پاک ګاډي ورکړي خو لونه یې ورسره ورکړي دي. لونه یې څنګه ورکړي بغیر بې لالچه را روان شي دې دګي کې لسته کسان راشي د ملاګورو خلکو خبره کومه جي او دې دګي نه ګاډي مونږ سره په دوسیلرو باندې ډک کړي او هلته یې ویسي خالیم کړي او دفن یې کړي. نو او بل زموږ نسیم احمد بی دی چې هغه له الله پاک ته ژوند ورکړي چې د ټول ملاګورو هغه خپله ذمه اخیستې ده. زموږ د ټولو مشر دی او هغه ټول ملاګورو ذمه اخیستې ده. هغې لنګر خرچه د دوسیلرو ته پیسې رسول او د هغې چې کم خدمات کوي نو هغه الله پاک ته ښکاره دي او خلکو ته خو نه ښکاره الله پاک ته ښکاره دي. نو الله پاک دې نور هم د ملاګورو خلک تکړه کړي او نور هم ول مینه ورکړي او خپلو کتونکو ته هم دا درخواست کوم چې تاسو ما سره د پرې خدمتونو کې ودرېږئ چې څنګه د ملاګورو خلک محنت مینه محبت کوي داسې تاسو هم د کلام پاک سره وکړئ او د خدمتونو کې ما سره مخ په وړاندې لاړ شئ. جی بالکل ډیره مننه ستا جذبې ته سلام پکار دی. نن سبا که معاشره کې وګورو که نه په ډمانو خو ښه د پیسو شیندلو والا وي پوه شئ په یو شپه کې پې لس لکه روپۍ شیندي. آیا تاسو ته چا داسې غټ هیلپ تاسو سره چا کړی دی که نه؟ یاره غټ هیلپ خو نه تقریبا زما ویډیو میلیونو کې لاړه جي دا دی خلکو لکه الحمدلله میډیاورونه راځي او زموږ اواز وتوي الله پاک دې دوی له ژوند ورکړي چې دونه راشي او میک موږ له ونیسي او د کلام پاک زما ویډیو میلیونو ته دا لاړه خو لکه په لکونو باندې موږ سره چاته دغه نه دی شوی د کلام پاک دپاره تعاون نه دی شوی په لکونو میلیونو کې لاړه چې 10 لاک کسانو دا ویډیو وکته خو دا شکر دی الله پاک چې چا راسه تعاون نه کړو خو زویب قرآن پاک راوړو اړه مې دمه شو اړه مې پې ډېر زیات خوشحاله شو چې نور څه نه شي الله پاکه چې څوک داسې شته چې د ګوټونو نه کلام پاک راوړو او وایي چې شپاک به دا موږ سره ډېر مودې راسې پروت او تاسو ویډیو مو کته او کلام پاک هم راوړو. جي اشفاق بھائی دا کلام پاک دی که نه دې سره تاسو لکه د دې ملګری تاسو مرامت کړی دی دلته کې؟ جی اوس دا وګورئ جي دا څونه ضعیف قرآن پاک دی په بده حالات باندې دی جي او دا اوس دا کلام پاک د ده ملګری دی جي دې ته وګورئ جي دا د ده ملګری دی دا څونه مزېدار ښکاري او دغه به انشاءالله دغې له به موږ دغه شان زړه مینه ورکوو د پښتنو پیسې به پرې لګوم زه به پرې خپلو ورونو پیسې لګوم او همدا کلام پاک په دغه شان مزېدار جوړ شي او واپس په د یو طالب لاسته یو خور لاسته یو د رور لاسته لاړ شي او پکې سبق وایي او زما د ټولو ورونو ته به انشاءالله د دې دا ثوابونه رسېږي. ها مننه. ګوره دې ته وګوره دا څونه غټ کلام پاک و دا هم په بوجه کې پروت دی صرف د دې یوې ګتې له لاسه پروت دی جي دا یو ګته مو ته ور واچولی جي او اوس وګوره دا چې یو بوډا پلار یو بوډا نیکه او هغه پکې تلاوت کوي او زما د هغه ورور په پیسو باندې دا مرمچي څونه د ثواب خبره څونه د زړه د خوشحالۍ خبره دې ټکو ته وګوره ته وایې چې خدای پاکه دې زړه پسې مې هر ټیم نیولې او دا پروت په بوجو کې جي. نو داسې ډېر کلام پاک ما سره پراته دي هغې ته د سپارې ضرورت شته دا تاسو لیدی شئ د یو سپارې ضرورت ورته شته دی جي هم آخري سپاره دی جي دا د حمد سپاره دی جي دا چې پس دې ته تاسو سپارې بیلې رالی بیلې سپارې دا اوس د حمد سپاره دی جي دا پکې حسنا ده جي چې د الله او د محمد نومونه دي د قرآن پاک نه مخکې وروسته لګي جي دا پکې یو تار دی چې د دې لپاره تاسو تعاون وکړئ دا پکې یو کور دی د دې لپاره تاسو یو دسته والې بچې څه ناڅه اسبابو کې تاسو ځان سره مونږ سره احمد صافي چینل کتونکو نه څه غوښتنه کې بس دغه غوښتنه کوم چې ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ کیدای شي داسې خلکو له ورشي چې هغوی د کلام پاک ادیا کېدو وس هم نه کېږي او موږ سره خلک رابطې وکړي نه سور صافین کا باندې بل شته دی که نه د دې کې درته څه بچ کېږي لکه د خپله خېټه هم څه غواړي که نه جی بس زم دا سوچ فکر اکثر وکړم چې ملګري وایي چې اشفاق به بیا په سکرین راځي نو زما الله پاک د لوارې یو دکان راکړی دی او شکر دی اشفاق به خپل کار روزګار هم کوي او ورسره الله پاک یو توپه ورکړې ده او هغه مخ په وړاندې باندې روان دی جی اول خو ستا جذبې ته په دولاسي سلام پکار دی دومره همت او دومره یعنې زړه غټه بیا خپل دا وګوره څومره غټ دکان دی دې کې تا سره مخکې ورکشاپ و که نه دا ورکشاپ اوس مخکې یو قرآن محل اوس 4 قرآن محلې دي باقاعده په قرآن محلو باندې کاریانې ورکوم باقاعده کسان را سره کار کوي که ستا په پیج باندې څوک وي څوک داسې چې اشفاق به تا سره یو مزدور کار کوي تاسو 2 مزدوران دا کوي او په لارو کوڅو باندې سر کې موږ بدله پیسې درلیږو د میاشتې دوی له ورکوي داسې خلکو ته هم ضرورت زما لپاره شته خو داسې خلک یې هغوی وایي چې اشفاق به تاسو کلام پاک راغونډوي خو د دې لپاره کپړې نیم ضرورت موږ به سره خپل تعاون کوو نو موږ ته د هر څه ضرورت دی خو زما مقصد دا دی دا د الله کلام دی هغه به تنظیم سیټ کوي خو ما او تا پکې واسطه یو ما او تا پکې واسطې نو ټولو ته درخواست کوم چې موږ سره خدمتونه کې ودرېږئ او زموږ د قرآن محل د اواز مخکې ویسې مخ په وړاندې باندې چې څوک بې ځایه کلام پاک ونه غواړي او چې چاته کلام پاک ضرورت وي نو دا ما د دې خلکو لپاره تیار کړي دي دې ته وایم چې څونه کلام پاک ستاسو په کار وي باقاعده په واتساپ باندې رابطې وکړئ په موبایل رابطې وکړئ په دې نمبر باندې ایزي
GPS هم شته 0343 92 91 91 0343 92 91 91 په ده باندې GPS شته، په ده باندې واتساپ شته. مانم ته د قرآن پاک خدمت کې، خو زه د دې پښتنو نه د دې کتونکو نه یو ګیله لرم. ګیله دا ده د ډم د اجرا د دغه شانتې نور هغه قسمه کسان کنه چې کم بالکل د کتو قابل نه دي، اسلام هغه حرام ناروا ګرځولي، هغه کارونه چې کم دی دومره پروموټ کوي، دومره په مخ کې شیر کوي. اوس د الله د کلام ویډیو ده ګوري نه، صحیح د شیرینګ به ورکې، خو ګوري نه چې د سړي په د ویډیو کې څه خبره وکړه کنه. نو په کار د الله د کلام ویډیو د په مینه محبت وکتې شي تر اخره پورې چې دې کې څه دي، د رور څومره محنت کړی دی، دا ټول دا نه چې خالی شعر ورکوي او بیا د سره لږ شانتې امداد وکوي چې دا د الله په کلام باندې ولګوي. ولې دا وایي چې زه د خپلې خېټې د پاره چې کوم دی دلته کې زما ورکشاپ دی، محنت کوم، حلاله مزدوري ګټم، ښې 200 روپۍ خدای راکوي، په هغه مړېږم. خو د الله د کلام دپاره تاسو چې کوم دی دا ویډیو شیر هم کوي او د الله د کلام د خدمت دپاره چې کوم دی لږ شانتې تعاون وکوي څومره چې ستاسو په وس کې وي. دا نه ده چې هر سړی 10,000 20,000 وکړي، د چا 100 وس کېږي هم د ده ایزي پیسې اکاونټ شته دی، په هغې رالیږلی شي. څه پیغام لري؟ پیغام دې ته دا کومه جي چې زه به پښتنو ته یم چې زه غواړم چا نه سوال نه کوم، زه د مدد اپیل کوم. کلام پاک زما هم دی، ستاسو ورونو هم دی، د ټولو هم دی چې د دې حافظان جوړ نه شو نو محافظ به خامخا جوړېږو او موږ ټول به په شریکه جوړېږو. والسلام. بالکل مننه، مهرباني.